عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان دا رمضان مبارک پا آخری عشرہ کے پا آخری لسو رزو کے نبی کریم علیہ السلام مبارک پا دیر مجاہدہ کولا ما لا یجتہد فی غیرہی دمر مجاہدہ بے کولا چه د دې آخري عشرین علاوه تاسو مجاهده نه وکولا. نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې د رمضان المبارک د آخري عشره عبادتنا مجاهده دا به د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک د نور ورځو نه فرق باندې دا عبادتنا او دا مجاهده دا به سیوا شو. او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک با ټول شپه به رونول په عبادت کې او فرمائی وایقظ اهله او خپل کور والا به را بیدارول د عبادت لپاره او فرمائی شد المئزر نبی کریم علیہ السلام مبارک با خپل لنگ مبارک دا به کلک او تړو مانا مونږ تاسو وایو ملا دې مضبوطه کا عبادت ته ځان فارغ کو. نو د رمضان المبارک عام معمول یو شانتیو او د آخري عشره معمول بیا بل شانتیو. هغه کې به جناب نبی کریم علیه السلام مبارک د رمضان المبارک د دې 2 عشرون سیوا او زیات دا عبادت کې تیرولا ډېر مجاهده به کولا. بیا د رمضان المبارک په دغه میاش کې په دغه آخري عشره کې یو عمل د اعتکاف کیږي. اعتکاف بنیادی طور په 3 قسمه باندې دی. یو هغه اعتکاف دی چې هغه واجب دی، دویم اعتکاف سنت دی، او دریم اعتکاف نفل او مستحب دی. واجب اعتکاف هغه دی چې یو سړی منختو کی نظر اومني چې زب اعتکاف کو او بیا په د باندې دا نظر چې د سره لپاره نیولې دی دا نظر چې د سره لپاره کړی دی هغه کار وشي نو په د باندې اعتکاف کول واجب شو. دی به خامخا اوس اعتکاف کوي دا خپل نظر به پوره کوي، که نظر نه پوره کوي نو ګناهګار دی. او یو مسنون او سنت اعتکاف دی، دا هغه اعتکاف دی چې د رمضان المبارک په دې آخري عشره کې کیږي نو دا مسنون او سنت اعتکاف دی. او فقها ذکر کوي وی دا سنت مؤکدہ علی الکفایہ دی. سنت مؤکدہ علی الکفایہ معنی دادا چې د علاقینا د کلیو د محلینا په جمعات کې مسجد کې به یو فرد دغه اعتکاف کوي نو د ټول محله او د ټول کلی ذمہ به فارغ شي. ټول به د سنت مؤکدہ د جرم نه بری شي. او کچرتا یو قسم دغه سنت اعتکاف کو نکو نو دغه محله او دغه مسجد سره چې کوم متعلقین دي هغه ټول د سنت مؤکدہ تارکین وګرځیدو. د سنت مؤکدہ جرم دای په سر باندې شو. د دې وجه نه پکار دادا چې د مسجد سره کوم متعلق محله کړي دي چې دې کې کوشش وکړي شي چې افراد په مسجد کې دغه سنت مؤکدہ اعتکاف سرته ورسي چې ټول د علاقه خلک دا بری شي، دا د ګناه او د جرم نه بچ شي. او بل سنت او بل اعتکاف هغه نفلی اعتکاف دی. نفلی اعتکاف چې کلم ته جمعه ته داخليږي او تا نیت وکړو چې زما د نفل اعتکاف نیت دی، بس چې په جمعات کې څومره ټیم تیرې
که 10 منټه ایثاره که نیمه غنټه او غنټه ایثاره نو ستاسو لپاره نفلی اعتکاف لیکل کیږي. نو یو اعتکاف واجب دی، یو مسنون دی او یو مستحب دی. د رمضان المبارک په آخري عشره کې چې کوم اعتکاف کیږي دا سنت مؤکده علی الکفایه مسنون اعتکاف دی. او دغه عمل د جناب نبی کریم علیه السلام مبارک معمولو. حضور علیہ السلام مبارک چې د کلنا مدینی منوره ته تشریف راوړلو او د رمضان المبارک میاش پراله حضور علیہ السلام مبارک په دغه مسنون اعتکاف خامخا کو. دغه عمل د اعتکافي چرته ترکړل نه لري. البته یو موقع باندې حضور علیہ السلام مبارک په سفر باندې نو دغه مسنون اعتکاف د ادایګي موقع ملاو نشوا. په آینده کال باندې حضور علیہ السلام مبارک بیا شل وز اعتکاف وکړو. دا لس دغه مسنون اعتکاف دی او دا لس ورځ اعتکاف د ترشوی کال چې کوم مسنون اعتکاف پاتې شو دا غي په بدله کې ادا کړ. نو دا د دې مسنون اعتکاف اهمیت ما او تا ته بیانې